ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملک خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. الحمدلله په خپل علاقه کې مو زموږ په علاقه کې یو داسې تعلیمي اداره چې هغه اقرا روضة الاطفال چې د هغې سرپرستي کوي ستر علم دین مفتي کمال شاه صاحب چې د جمعیت علماء اسلام تحصیل تنګي امیر خوم دی. بیا د هغې چې کوم دلته مشري کوي هغه مولانا جمال شاه صاحب او لنډ مخال خبره سوي چې د یو سکول صفت کې نو ویلې خپل بچی دي چېرته کېږي. اکثر دا سرکاري استاد وایي که نه دی وایي چېرې دا چللی نو خپل بچي د ځان سره نه داخلي او موږ ورته وایو چې خپل بچي د ځان سره داخل کړه د نورو بچو هم ډېر خیال ساتي. نو موږ دلته کې خپل بچي چې کوم دی نو په دغه سکول کې داخل کړي دي او ډېر مطمئن یو. دا نه ده چې یاره د مولانا صاحب تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی او یو ښه کورسۍ باندې دی خو خدای ورکړې ده. ما اوس دا تقریب تاسو ګورئ په دې تقریب کې د هرې ډلې والدین موجود دي او ټول یې ستاینه کوي. بل سرکاري د افسرانو بچي هغه هم په دغه سکول کې دي. ډېر مناسب فیس دی او په ډېر لږ وخت کې په زرګو تعداد ښه په سلونو نه په زرګو تعداد دا دې کې دي. او مهمه خبره دا ده چې نن موږ تقریب کته نو موږ وایو چې دستاربندي ده او که نه دا د سکول تقریب دی نو ماسوسې به نه هغه ماشومان چې حافظان جوړ شو نو دا اقرا روضة الاطفال شیرپور ته دا یو اعزاز حاصل دی او د داخلو یو برمار روان دی. هر سړی خپل بچي راولي دغلته داخلي نو دا د سکول د انتظامي د سټاف ښه اعلی کوالیفاید سټاف دی په دغه سکول کې. نو په دې باندې زه مفتي کمال شاه صاحب ته خیرات تقسیم پیش کوم چې دی درته یو بل تصویر ښیم چې په دې کې ډېر یتیمان ماشومان ډېر بېوسه ماشومان د هغوی پیسونه د جیبه ډکوي د بل ځای نه وړي د بل ځای نه وباسي. دا نه چې یاره د دې نه بس مسلسل انکم روان دی نه ډېر کافي خلکو سره چې کوم دی نو ښېګڼه وکړو. دا د بچو ارمانونه یې پوره کړل چې مور ته وایي بیبي زه په پبلک سکول کې سبق وایم نو اقرا روضة الاطفال دروازې ورته کولو دي او ډېر خوش اخلاقه دلته شافات قاري صاحب دي. د هغه هم دې وخت کې زه مننه په دې کوم چې زما ورسره ډیل کېږي رابطې کېږي. نو نن کومه فنکشن وشو څه به وایې جمالشاه مولانا صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې زموږ سالانه پروګرام موږ هر کال موږ سره چې کوم ماشومان حفظ وکړي نو موږ هغوی له یو سالانه پروګرام کوو. په دې کې زموږ د سکول ماشومان پکې تقاریر وکړي کمپیرینګ وکړي او دغه شان ته موږ والدین دې لرو غواړو ماهرین تعلیم ورلرو غواړو هغوی په دې پروګرام کې د ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې خبرې وکړي او چې والدینو له څه کول پکار دي یو ماشوم به څنګه کامیابیږي نو په هغه خبرو باندې کې موږ خبرې وکړو. او هر کال زموږ دا تقریب کېږي تقریبا 12 کال شو مسلسل دا روان دی او هر کال 15 دونواله 13 کسانو پورې هلکانو جینکۍ دا موږ سره حفظ کوي. حفظ سره سره دوی سکول هم وایي که تاسو ولیدل چې د کومو ماشومانو تقاریر وکړل نو دا دوی د حفظ سره دا هر څه زده کړي دي او انشاءالله اخري محنت به کوو چې الله پاک زموږ دا ماشومان ټول کامیاب کړي. څومره تعداد دی سر؟ تقریبا 1200 تعداد دی. مزید د ګنجایش ځای څومره دی؟ یاره انشاءالله ځای راسره ډېر دی. ځای هم بار اخیستی هم دی او دغه ځای کې به بار انشاءالله بل بلډنګ هم جوړو کوشش هم شروع کړی هم دی. نو انشاءالله ځای ګنجایش موږ سره زیات دی. ښه غټ ګراونډ دی راسره غټ سکول دی تقریبا د جرب نه زیات دی په دې کې انشاءالله ګنجایش ډېر زیات دی. جمالشاه صاحب لکه دا یو فرق دی که نه چې دنیاوي تعلیم سره سره دیني علوم چې کوم دی دلته ورکړل کېږي نور پکې چې څنګه ما ذکر وکړو داسې یتیم ماشوم دی داسې قابل ماشوم دی هغه مخکې تعلیم کول غواړي نو هغوی دپاره ستاسو یاره کوم والدین چې موږ سره بچي سبق وایي لکه په دې سکول کې ډېر والدین داسې دي چې او وفات شو او د هغې بچي یتیمانان شو نو موږ د هغوی تعلیمي سلسله نه ده ودرولې. موږ کوشش کوو چې د خپل اړخ نه هغې له کتابونه هم ورکړو ځکه چې والد صاحب یې ژوندی و نو هغه به ورله هر څیز په ټایم باندې کوو. ډېر داسې والدین دي چې او وفات شو او د هغې بچو موږ سره حفظ وکړو. لکه دغه ښکته ځای کې زیرالله نوم یې هلک دی او وفات شوی تقریبا 2 کاله وشو د هغه موږ سره یو لور و یو زوی دواړه حافظان شو د هغه د مرګ نه پس. د نن دستاربندۍ کې په دې شیرپور کې دوکان و عمران نامې وه د سینټرۍ دوکان و د هغه لور را سره حفظ وکړو بابا یې نشته دی خو موږ د هغې هغه تعلیمي سلسله نه ده ودرولې. نو کوم ماشومان چې سبق وایي والد صاحب وفات شي چې څومره موږ سره انشاءالله هغه نه موږ فیس نه اخلو. د دې نه علاوه که داسې کس چې یاره کمزوری او محنت کوي نو موږ د هغه نه فیس نه اخلو.
نو موږ کوشش دا لري چې دوی د خپل تعلیمي سلسله جاري وساتي او الله پاک کامیابی ته ورسوي. صحیح، ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. بل شیبه کې به انشاءالله د مفتي کمال شاه صاحب سره تفصیلي خبرې اترې کوو، چونکې دې سکول کې دننه چې کوم دی د ارګون بالکل دننه چې راشي پارټي بازي نشته، دننه چې راشي بس صرف تعلیم کمې پارټۍ سره کم سوچ دی کم دغه دی. خو د مفتي کمال شاه صاحب مېرته یو بل اړخ هم ښوده چې په دې اړخ یې ډېر زیات کار وکړو. ډېرو خلکو ته 12 کاله شو د دې سکول ماشوم چې کوم دی نن په اعلی تعلیمي ادارو کې په 400 په پېښور کې زده کړې کوي. اوس الحمدلله دا 13 کاله شو چې لسم پکې راغلی او جی ان شاء الله لسم شروع کړی دی که خیر موږ سره د لهم او د لسم ماشومان شته دی. مخکې به نورو سکولونو ته لیږل ښې نمبر یې راغلی دي. اوس زموږ بعضې ماشومان په بعضې سکولونو کې دي هغه سکولونه یې هم ټاپ کړي دي. خو سخت کله انشاءالله موږ دا فیصله وکړله چې د زموږ سکول کې به ماشومان د نهم او د لسم امتحان ورکوي که خیر سخت کله موږ شروع کړې ده. اوس ګرانو کتونکو نهم او لسم هم پکې راغی او خو تاسو په دوی باندې نور هم اعتماد وکړو نو انشاءالله ډېر زر ده چې دوی ځای اخیستی دی کالج هم پکې چې به بیا به تر اخره پورې سبق چې کوم دی نو دلته کې ملاویږي. او ډېرو سکولونو کې دا ده چې د 15مه پورې وي، ډېر داسې وي چې د 8مه پورې وي. نو اقرا روضة الاطفال شیرپو دا بالکل د شیرپو بازار په دې چوک باندې تاسو چې شوډاګو مولي صاحب اړخ ته ځئ نو په دغه لار باندې د دې په مین روډ باندې د دې دفتر دی. انشاءالله بیا به خبرې اترې کوو. راولې او د داخلو مهم شروع شو، بل بچي دی کې داخل کې مطمئن به دا باور زه درلودم.